کتونکو علب خان شیرپوه یم موجود یم په غفور مارکیټ کې او بیا راغلی یم خان ولی استاز دکان ته کوم چې افتخار زرګر دی. افتخار زرګر چې کوم دی د تاجر اتحاد مرکزي صدر دی او د هغه نه لاندې بیسمنټ کې دی. اکثر دغه شانتي دکانونو ته ځو بل یخني راغلی ده نو غوښتل یم چې په دا یخنۍ کې چې کوم دی نو ځان له جاکټ واخلو یا جرسي واخلو یا چې کوم دی نو سویټر واخلو. زما خو ډېره زیاته یخني کېږي په دې ستاسو به کېږي یا به نه کېږي خو زما ډېره زیاته یخني کېږي. دغه یخنۍ په بدله کې چې کوم دی نو ځان له مې چې کوم دی نو کوټ اخیسته. بیا چې مې دلته کله ریټونه ولیدله دا نه چې زه تشهیر کوم د دې دوکان ښه او یا تاسو ته وایم چې تاسو راشئ هم به دې دوکان کې سودا والی کله هم درته نه وایم خو د ریټونو تپوس خو موږ هر ځای کې کړی وي. د خلکو نه مې اورېدلي وي چې یارو را جرسي دې په څو اخیستی دا کوټ دې په څو اخیستی دی. نو چې دلته کې رالو نو دلته کې چې کوم دی نو ریټ ډېر خو دا رور راغلی دی د دې نه مخکې ما هم د کباړ اچو او دې رور هم چې کوم دی نو ویزان له مې ښه واغسته مبارکي مې موله ورکړه داسې کوټ به چېرته کې هم نه وي او زوی دی چې کوم دی نو ډېره مناسب راته وویل مناسب ده 1500 روپۍ به لکه الله ګواه دی 12 ته 4.5 نه کم نه راکولو او دې رور ورته ډېر ښه راکړو. زه چې تا په خپل وي 100 روپۍ نه دا چام درکوم مال راوړه مال په 3000 درکړ که دا په 3.5 د چا سو زین نه اخلم سارم الحمدلله بالکل صحیح ښه دا خبره هم په دې کوله کتونو کېدای شي زما په خبره څوک اعتبار نه کوي دا کوله وکړه ماته دا کوله وکړه زما په خبره څوک اعتبار نه کوي داسې مو کوله ارې نو ځکه مې درته وویل بیا ورسره کتونکو لکه دلته کې دا برقي چې کوم دی دونه مناسب ریټ چې کوم دی دا وګورئ جي زمونږ د خویاندو دپاره لرې ځای ته چېرته کې ځي نو هلته کې ځي. دا جوړې چې کوم دی د یخنۍ دشمنانې دي او دا وړی ده وړی دا په کوم انداز کې جوړې شوي دي دا مې وکتله. د دې ویډیو مقصد مې دا دی چې تاسو اسلام آباد ته ځئ لاهور ته ځئ یا چې کوم دی نو صدر بازار ته ځئ پیښور ته نو یو خو د وخت زیاده او د وخت زیات سره چې کوم دی هغوی په هغه دوکانونو باندې دومره ډیکوریشن کړي وي چې د هغې پیسې درنه غواړي ضرور وباسي په هغه ریټ په لحاظ سره چې کوم دی دلته کې تاسو ته 2 جرسۍ میلاوېدی شي 2 جرسۍ نو په دې لحاظ سره ما وی چې یاره زما څومره کتونکي دي نو خپلو کتونکو ته ووایم دا لږ وګوره که نه جرسۍ وښیه دا داسې ډیزاینونه دي خو لکه هغوی لږ په شیشو کې ښودلي وي او هغوی وله لږ داسې سرخي سپیدي جوړه کړې وي عمده جرسي وي یاره دا په 10,000 عمده جرسي وي دا په 8,000 دلته کې چې راشي په 3.5 4,000 یا مختلف ریټونه دي دغه ریټونه ته زه نه وایم ولې چې هر رنګه دغه پکې شته دي. نو ما هم خو هم چې کوم دی نو ځان له واغستل او یخني مې کېده نو بس ښه ګرمه چې کومه ده نو همې دغه کړله او دې نه پس په چې کوم دی نو زه ویډیو کوم نو دا دې جرسۍ کې به راځم ښه مخکې چې ما کوم اغوستی و نو هغه ما په 3.5 ځان له کوټ اغوستی و او پوره یو 3 کاله مې چې کوم دی نو په هغې ګزاره وکړله او واسکټ چې کوم دی واسکټ راته چا ګفټ کړی دی هم درته ښیم ریشه په بله ویډیو کې ښه واسکټ راته چا ګفټ کړی دی او بیا راته کوټ کړی دا د تاسې هروم څه پته لګي خو دړه کې ترس راشي خان ولی استاد پړه کې ارې خو زه تاسو دا وایم چې تاسو دلته کې راشئ ډېر مناسب ریټ خان ولی استاد موبایل نمبر دې څه دی اکثر د خلکو نه دوکان هم ورک شي ګرځي به درپسې بالکل 0315 87 85 95 4 87 85 97 4 0315 0315 87 85 95 4 ما ته هم د یاد که زه ارې ښه د ماشومانو لپاره پکې ښکلې ښکلې جرسۍ شته دي او دغه شانتې چې کوم دی نو ستاسو د وړاندې دا هر څه چې کوم دی نو بونینزا ښه ښکلې سویټرې یاره بس ګرمۍ په لحاظ سره خو د زنانه ماشومه غټه بوډۍ ځوان هلک به چې کوم څیز اخلي نو هغه تاسو ته په دغه دوکان کې چې کوم دی ښه په مناسب ریټ سره چې کوم دی نو هغه میلاوېدی شي. دا جرسۍ دي ما هم دلته کې چې کوم دی ځان له دا کوټ چې کوم دی دا پکې دغه دي نو بس په دې کوټ کې مې ځان له خوښ کړم نو دغه څو خبرې مې سره شریکولې الحمدلله زموږ غفور مارکیټ چې کوم دی په دې کې هر قسمه څیز تا ته په ډېر مناسب ریټ کې میلاوېږي خو وی خپله چرګه سې کړمیزه موږ به بس اسلام آباد ته پیښور ته ځو وخت هم دغه کو یاري دا ما په پلانکي دوکان کې اخیستې ده اور یو سپږې نوم بیا ګلنار بیګم اکثر ډېر خلک په کباړ کې والي دا په 10,000 اخیستې ده دلته کې هم تا ته دا کباړ په ریټ باندې میلاوېږي لکه دومره مناسب ریټ ته دې دوکان ته چې خان ولي استاد سمې خبرې کولې وي زما دوکان ته چې څوک راشي نو هغه به ځي نه او چې لاړه نو په ټول مارکیټ کې تپوس وکړي بلکې پیښور کې واپس په بیا راځي چې ټیم ورسره نو زمانه واخلي
نو د دې نه بس نورې صفا خبرې بل شته دي نه خو د دې خبرو مې دا دغه چې غوړې زه تاسو سره تشهید حق خبر دی وکړه او زما بس دغه اصل 200 او 300 او دا روپۍ مزدوري چې زه کوم دا حلال هم ده الله تعالی لکه برکت پکې اچي او ان شاء الله الذي چې ظلم والا سړی نی و ریټ به ان شاء الله جز چې دا به الله گواه دی په دې معنی چې 200 روپۍ مزدوري ډیر شی دی په دانه صحیح ده ظلم والا نی خان ولی استاد چې کوم دی د باجوړ سره تعلق ساتي زمونږ په دې دغه کې د سوات دیر باجوړ په دې غفور مارکیټ کې داسې ډېر کاروباریان دي چې هغه دا کاروبار کوي باجوړ خلک په دې خاص سره ډېر محنتیان دي خو تاسو پنډۍ ته لاړ شئ یا بل ځای ته لاړ شئ یا بل ځای ته لاړ شئ نو دغه محنت کوي او دغه تجارت کوي نو دلته کې چې کوم دی نو دغه رور چې موږ ولیده نو دغه اخلاق دومره متاثره کړو چې موږ راشه کیمرې ته ودرېږو څو خبرې موږ خپلو کتونکو سره داسې قسمه کوټونه واچو زموږ د دې وخت کې دونه ګرمي شوې ده که نه چې دا دغه ډېر زیات ګرم دی پته نه لګېږي چې دننه داسې څه جوړ کړي خو بهرحال داسې راته ښکاري چې جمع به مې لږ ګرم شي ډېره مننه خوشحاله سئ